السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد. په مخکې درس کې موږ د یولسو نه واله د شلو پورې هندسي ویلې وي، اعداد هم ویلو په عربۍ کې. اوس به موږ په دې کې چې کومې قاعدې دي هغه به وایو. په دې کې دوه درې خبرې دي. یو خدا ده، یو 11 او 12. په دې کې یو قاعده ده، یعنی په یولسم کې او په دولسم هندسه کې په دې کې یو قاعده ده. هغه څه شی ده چې کله د معدود چې کوم دی هغه مؤنث وي، معدود مؤنث وي، نو 11 دا به دواړه مؤنث وي. یعنی 11 چې کوم مرکب دی دا دوه جزء دي، یو 1 دی یو 10 دی، دا دواړه به شي دا مؤنث وي. دقه سی په 12 دواړه مرکب دي په 12 کې په 12 کې، یعنی 12 برازي، 1 بس شرازي 1 برازي، 11 او 12 برازي. چې کله معدود مؤنث وي نو ال بدسي وي. یعنی څنګه مثال په تور باندې ساعتن دی، نو ساعتن کې چې کوم دی موږ به څنګه وایو 11 ساعتن، 12 ساعتن. او کوم معدود چې دی هغه به همیشه د پاره د 11 نه د 11 نه والا د 99 پورې د یو کم سلو پورې به معدود چې کوم دی هغه به مفرد چلیږي. مفرد یعنی یو بی جمع بنی، او مفرد به او منصوب به، یعنی د پاسه به فسی فتحه به، دو زورونه به پی. 11 ساعتن او 12 ساعتن. او که فرض کدا معدود مذکر وي نو به د دوه مذکر وي، یعنی 11 کتابا او 12 کتابا. ٹھیک شو. د دینه بعد به د 13 نواله د 19 پورې بل یو قاعده ده، هغه داسې ده چې کله معدود مؤنث وي نو د عدد چې کوم مرکب دی دو جزونه دي، نو د لومبه جز چې کوم دی هغه به مذکر وي او دویم به مؤنث وي د مرکب. یعنی اوس 13 دې کې چې کله معدود مؤنث وي یعنی ساعتن دی، چې کله ساعتن مؤنث وي نو به د دې د لومبه جز چې کوم دا مذکر راځي دویم به مؤنث راځي. که مثال به تور 13 ساعتن به وایو، 14 ساعتن، 15 ساعتن، 16 ساعتن، 17 ساعتن، 18 ساعتن، 19 ساعتن او 20 ساعتن. دویمه خبره، دویمه قاعده به کې دا ده چې کله دا مذکر وي، دا معدود مذکر وي، نو به چې کوم دی د عدد لومبه جز به مؤنث راځي دویم به مذکر راځي. څنګه به وایو؟ لکه اوس کتابن دی کنه، نو 13 کتابا، 14 کتابا، 15 کتابا، 16 کتابا، 17 کتابا، 18 کتابا، 19 کتابا، 20 کتابا. او د دې نه علاوه درېمه خبره چې پکې دا هغه څه شی ده، هغه دا ده چې 20 کوم عدد دی د دهایو عدد، یعنی 10 نه بعد چې کوم لسمه هندسه، 9 نه بعد لسمه هندسه، لکه اوس 20 دی، بیا پسې 30 دی، بیا 40 دی، 50، 60، 70، 80، 90 او 1000. 90 پورې، د 90 پورې چې څومره دهایي یعنی لسمه هندسه راځي دا به په یو شکل باندې وي او په یو ترتیب سره به د 20 په شان به ټول راځي. بس دا درې خبرې به کې کافي وي، نور به ان شاء الله بل درس کې وایو. او تاسو چې کوم دی چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې شیر کړئ، کمنټ ولیکئ، څه سوالي هغه مو لیکئ. زه به په دې ویډیو باندې خپل نمبر هم ورکوم، واتس اپ نمبر، په هغې باندې تاسو میسج کولی شئ، سوال کولی شئ.